السلام علیکم افغان پیغام نیوز کتونکو ته نن موږ یو ځل بیا یو داسې دوکان ښیو چې هغې نه بېګا واردات شوې ده غلا د غلانو یو ګروپ بیا اوس تازه شوی دی په کم حالات چې نن سبا په دې ملک کې روان دي بېروزګاري او موږ تپوس کوو چې آیا په دې دوکان کې څونه واردات شوی دی او څونه تر نقصان یې کړی دی راځئ موږ سره اوسئ تقریبا 30 هزار روپو پورې کې د رازونو نه پیسې اخیستې او موږ ساعت تقریبا 5 باندې کار وشو ستاسو دوکان رالو د هغې نه پورې لکه موږ نه وو خبر موږ چې رالو بس د رازونو دې له سره موږ ټچ کړي نه وو تالې بند دي تاله ماته شوې ده د سامان اندازه نه لګي که مناسب دي سوړي خو نور داسې ممکن نه وي پیسې وړي دي او د رازونو یې مات کړي نه کیمره 11 بجو نه وروسته کیمره بنده شوې ده او د هغې ریکارډینګ بیا تار مار خو یې نه دی کټ شوی تار پته نه لګي چې ریکارډینګ پرمیټ کړی دی که دغه کړی دی اوس خو ان ده که نه اوس اوس کوي سوچ راکېدل او بند او بیا سهار چې موږ رالو سهار ملا سو ټلیفون نه راته راتله بیا زموږ یو ګاونډي را زموږ ته سوال جواب وکړو زه دوکان ته رالم تاله خو ماته پرته وه دننه چې رانه سامان زموږ ګډوډ پروت و اوس چارجر یې مارجر ویل چې په حساب پته نه کېږي څه وتي خو البته یو موبایل راته یو چې هلته پروت هغه نه و او د راز نه څه پیسې څه پیسې لږې وړی شوې ډېرې نه څه پیسې هم کور ته وړلی شوې او دا ماته کړې ده بیا نښه پکې دا خو روغه ده خو دلته نه دلته دا نښه پکې په دې دوکانونو اټیک شوی جرندې ماتې شوي خدای پاک خیر کړی دی دننه طرف ورته دا نورې تالې که نه په دغې باندې بچ شوي دي او نور کیمرو راغستې دي خو پته یې نه لګي تربوزه کې واري مخونه یې پټ دي نو اوس په اخواله مونږ ته معلومات نشته او کیله خو دلته خدای خیر کړی بیګا دلته چې صرف دا یو دوکان دغه کړی که نه نور واردات نه په دې دوو دوکانونو اټیک شوی په نورو نه دی خو دا وایم چې لول خو د پولیس خپل ګش مقرر کړي په دې طرف باندې دا مین روډ دی او پولیس پې لکه نه ځي راځي د شپې که نه جي او واردات شوي دي برې دوکانونه مات کړي دي او موږ ته خدای خیر کړی دی او جرندې ماتې شوي وي خو بس داسې موقع به راغلي چې یاره بیا واپس تښتېدلي دي او د دې حکومت ته زه درخواست کوم چې د دې مکمل غور وکړي او په دې روډ باندې دا مین روډ دی په دې د ګش مقرر کړي په دې باندې غټ غټ سټورونه دي او زه بیا حکومت ته اپیل کوم چې د دې مکمل غور وکړي او د دې دا چا چې څوم غلاګانې کړي د غلا کسان دې ونیول شي دلته کیمرې لګېدلې دي د هغې باندې به د هغه چیکینګ وشي او زه عوامي پیغام ډېر شکریا ادا کوم چې دوی رالو